حقیقت دا دی چې د انسان نفس دی دا انسان بد کار طرف ته رابلي انسان خپل نفس په بد کار باندې اخته کوي اوس دې ته ویلي چې نفس انسان ته بد کار ښیي دا نفس څه شیز دی نو اقبال استاد څو ورځې مخکې تپوس کړی ما څه وعده کړی چې دې موقع باندې به زه انشاءالله دې وضاحت کوم چې نفس څه ته وایي اصل کې انسان کې نفس موجود دی او د هغې یو مقابل یو روح دی دا داسې څه ټوکړه نه ده څنګه چې زړه ټوکړه ده پیپړي چې دی هغه ټوکړه ده معده چې دا یو ټوکړه ده داسې څه ټوکړه نشته د دې صورت په بدن کې څه متعین ځای نه دی یو د نفس د دې مقابل دی روح دا د انسان یو فطري څیز دی چې دا په انسان کې پیدا شوی دا د انسان بدن دپاره دا محرک دی د هغې بدن چې څه تقاضي دي هغه دا غواړي د دې خټه او خمیر دا څلور څیزونه دي یو هوا ده اور دی اوبه دي او دغه شان اوبه خاوره هوا او اور دا څلور څیزونه دي چې د دې مزاج د خمیر دا د نفس دا د دې نه جوړ شوی دی خو غالب په دې باندې دا دی چې انسان دا بد کار طرف ته رابلي ګوره دا نفس داسې څیز دی چې انسان کې موجود دی خو ښکاري نه دا نفس د دې کار دا دی چې انسان ته د انسان د بدن وقتی چې کوم انسان څه مزه حاصلوي دغه څیزونو طرف ته متوجه کړي د انسان اوس د انسان بدن څه غواړي چې ما ته لږ راحت میلاو شي نو نفس دغه طرف ته متوجه کوي چې دې ځای کې تا ته ستا بدن ته راحت دی دا کار وکړه نو نفس د انسان وقتی ضرورت ته ګوري کو بیا وروسته د دې انجام څه دی دې ته نفس نه ګوري نه د دنیا په اعتبار سره نه د آخرت په اعتبار سره نفس دې ته نه ګوري بس تا به وایي چې دا کار وکړه دې کې مزه ده دا کار وکړه دې څه به تا ته مزه میلاو شي دا کار وکړه دې کې به تا ته راحت میلاو شي وقتي راحت او وقتي مزه دا نفس تا په هغې باندې مجبوره کوي او بل د دې مقابل روح دی چې روح دا په نتیجې ته ګوري روح دا نتیجې ته ګوري نتیجه ستا د دې کار نتیجه څه ده آخرت کې په دې باندې څه حکم دی نو دې وجې موږ دنیا کې نفس خوشحاله خو نفس هېڅکله هم نه خوشحالېږي واقعي نفس داسې څیز دی چې ته روایت کې راځي دا نفس داسې څیز دی صحابو نه تپوس وکړو او اندازې د تپوس دا د پیغمبر اسلام چې دا کوم یو دوست دی ستاسو چې تاسو هغه خوشحالوئ تاسو هغه ته چې دی د هغه د مرضۍ څیز ورکوئ او هغه چې څه غواړي ورکوئ هغومره هغه ستاسو چې دی مخالف دی او چې ته څومره هغه وږی وساتي څومره تږی وساتي څومره بې کپړو وساتي هغومره به دا تا ته در نږدې کېږي او دا کم ملګری دی نو صحابه کو داسې ملګری به راسوږي نو هغه ورته وایي زما د په هغه رب قسم دی چا په قبضه کې چې زما روح دی دا ملګری ستاسو څه ستاسو په ترخ په سینه کې موجود دی هغه ستاسو نفس چې ستاسو څونه دا خفه کې څونه خبره غورځې هغومره به دا تا ته رانږدې کېږي ستا به ملګری او چې څونه خبره منې هغومره به دا ستا خلافي بیا نو نفس وقتي ضرورت ته ګوري دا ستا آخرت ته نه ګوري نو موږ خپل نفس چې دی د دې ضرورتونه پوره کوو خو دا نه پوره کېږي په دې وجه باندې او اصل انسان ته چې کوم هغه خوشحالي میلاویږي حقیقي خوشحالي حقیقي آرام او راحت دا به هله میلاویږي چې د انسان روح خوشحاله او د انسان روح به هله خوشحاله چې ستا انجام بهتري اوس انسان ځکه خفه چې د هغه انجام دی روح ته پته ده چې ستا انجام دوزخ دی دی روح ته پته ده چې ستا انجام ډېر خطرناک دی روح په انجام نظر ساتي نو دې وجې یو غیر مسلمه کس د هغه روح به خوشحاله نه وختي لږه خوشحالي راشي خو همیشه به هغه په غم کې ځکه چې روح ته د دې انسان د نتیجې او د انجام پته ده د ده د ټیکاونې ورته پته ده به چېرته ځي اگر چې نفس په هغه ټیم کې خوشحاله کې خو نفس د انسان د انجام ذمه دار نه وقتی لذت به درکوي وقتی مزه به درکوي او روح د انسان انجام ته ګوري نو کوم کس چې انجام بهتره صحیح مسلمان نیک د هغه روح به خوشحاله ځکه چې هغه ته پته چې د نیک د انسان ټیکانه دا جنت دی دا به ځي جنت ته او دا په مزو باندې نو چې انجام بهتري روح به خوشحاله او چې د انسان روح خوشحاله دا په حقیقي مزو کې دی
که د سره پیسې نشته هم دا خوشحاله دی، که د ده کپړې بېکاره دي دا خوشحاله دی، او که دا په بلډینګونو کې نه اوسېږي دا خوشحاله دی، او که دا د میلیونو سفر یې پیدا کوي ټوډۍ ورسره نشته هم دا خوشحاله دی. ځکه چې روح ته خپل انجام معلوم دی چې ستا انجام آخرت دی او جنت دی او هلته مزید نو خوشحاله دی. او که انسان ته هر قسمه سهولیات حاصل دي دا چې دی په ټوډیو کې ګرځي او د هر موسم د ده سره د راحت اسباب موجود دي، په ګرمۍ کې ورته ایرکنډیشن لګېدلی او په یخنۍ کې ورته هیټرې لګېدلي او دا بسترې او که هر څه ورته موجود دي، خو بیا هم خفه دا په ګولۍ خوري او ځان ورته کوي خوب ورنه ورځي، ځکه چې روح ته یې پته ده چې د ده انجام خطرناک دی، دا خوشحالېږي نه. نو اصل خبره دا ده چې یو دی روح بل دی نفس. نو روح په خپل ځای باندې د هغې تفصیل به انشاءالله مخکې 15مه سپاره کې راځي. یسألونک عن الروح، دې ځای کې اوس د نفس خبره ده. نو د نفس په حقیقت کې 3 قسمونه دي. قرآن کې 3 ځای کې د نفس لفظ استعمال شوی دی او 3 ځایونو کې د هغې صفت بدل بدل راغلی. دې ځای کې دی نفس اماره. په 13مه سپاره کې موږ ویلي دي یا ایتها النفس المطمئنه، هغې ته ویلی شي نفس مطمئنه. او بل په سورې قیامه کې 9مه سپاره کې ولا اقسم بالنفس اللوامه، هغې ته ویلی شي نفس لوامه. د نفس 3 قسمونه دي، نفس اماره، نفس لوامه او نفس مطمئنه. په هر انسان کې نفس اماره دا موجود دی. نفس اماره د هر انسان نفس دا انسان گناه طرف ته راکاږي، ځکه چې انسان نفس په گناه خوشحالیږي، روح نه خوشحالیږي. خلک وایي موسیقي روح کی غذا ہے، دا گانے بجانے وي دا د روح غذا ده، دا غلط وي، دا د نفس غذا ده، د روح غذا ده نه ده. موسیقي او دا گانے بجانے او دا گناه دا د نفس غذا ده، نفس داسې شی نه غواړي. روح غذا ایستله نه ده، دې ته په روح او په نفس کې فرق نه دی معلوم، کوم کسان چې دا خبرې کوي. بهرحال هغه خپله موضوع، خو نفس د هر انسان کې دا نفس موجود دی چې انسان ګناه ته راوکاږي. اوس که دا د دې نفس هره خبره مني نو د دې کس نفس اماره دی چې کوم دلته موجود دی، چې نفس ورته څه وایي دا کار وکړه، دا وایي لبیک زه حاضر یم، ډایرکټ هغه کار وکړي. نفس ورته وایي دا کار وکړه، په هر کار باندې چې دی د ده خبره مني او هغه کار کوي. دا نفس اماره په دې کې موجود دی او دا د دقې نفس اماره یو قسم له غلام دی او د هغه هره خبره مني. او د دې مثال دقه د شیطان دی، او دا نفس اماره د شیطان نم خطرناک دی. دویم نفس اوس دقه نفس دی، داسې بېل ځایونو کې نه دي، همدقه یو نفس دی. خو اوس د دې انسان د دې نفس سره مقابله وکړي. نفس ورته وایي راځه لکه دا ګناه وکړه، دا شراب وڅښه، دا غلا وکړه، دا ډاکه، دا دوکه، دا دروغ وایه. دا یې ملامته کړي خپل نفس چې ته ما غلط کار طرف ته رابلي. او د نفس خبره ونه مني، واپس د هغه خبره د هغه په مخ باندې ورغوزار کړي او هغه ګناه ونه کړي. اوس دې کس دا نفس لبس نوامه شوله چې د خپل ځان لوامه یعنې ملامت یې کړ، خپل ځان یې ملامت کړ، هغه نفس یې ملامت کړ چې تا زه غلط طرف ته رابللی وم، زه دا کار نه کوم، دې کې ګناه ده. اوس خو به ما ته مزه میلاو شي، خو ما نه به وروسته د دې تپوس کېږي. خپل نفس دې ملامت کړو نو دې ته ویلی شي نفس لوامه چې الله پاک د هغې قسم خوړلی دی، ولا اقسم بالنفس اللوامه. دا بهترین دی او دا نفس دا د عام نیکانو خلکو کې دا نفس موجود دي. عام نیکان خلک چې کوم دي هغه کې دا نفس موجود دي چې هره خبره د نفس نه مني او کله کله نفس چې دی هغه ښه دګي. او بل نفس داسې دی چې کله نفس وایي چې دا کار وکړه نو دا د خپل نفس مخالفت کوي، په ځمکه ږدي، شاکوي ورته. نفس خبره بالکل نه مني، په خپو خپه پرې راکاږي دبره. او چې کله هم وایي چې هلکه نفس ورته وایي چې دا ښه مزېدار یخ شربت دی دا اوس که چې نه زه یې نه څکم. هغه ورته وایي چې هلکه دا ښه مزېدار یخني ده کمبل کې ننوځه او دا خو باران هم دی مونځ له څه کې، دا ورته وایي چې نه کمبل هلته ورکړي چې زه به ځم. او دا په ګرمۍ کې ښه پکې ته پروت دی، غرمې ټیم دی، خوب وله ورغلی دی چې زه خوب به وکړو مونځ به بیا وکړو. دا وایي چې نه اوس به پاسې د دې کټ نه اوس په دې وخت پاسې. دې ته ویلی شي نفس مطمئنه چې دا بالکل مطمئني په خپل عمل او خوشحالی په دې خپل عمل باندې. دې ته ویلی شي نفس مطمئنه. دا نفس مطمئنه دا خو جمیع انبیاء ته الله ورکړي، هر پیغمبر کې دا نفس
او هر پیغمبر ته دا نفس د ابتدا نه پیدایش نه پاکي دا نفس چولې شوی پاکي کې نفس اماره نه په پیغمبر کې ابتدا کې الله پاک هغه نفس مطمئنه ور کړی خدا مرتبه نور کسان حاصلول شي او کنه نو جواب دا دی چې آو دا مطمئنه نفس دا هر انسان حاصلول شي تم دا ټول خو چې هغه دغه شان کوي چې دا نفس هر ګناه هر خواهش دا رد کوي او په شای غورځي او نه مانی ورته شاکي او هر نفس دغه هر خبره هغه نه مانی نو دا دې درجه ته رسیدي شي چې دا نفس مطمئنه الله پاک ورکړي دا درجه یو متقی او پرهیزګار یو نیک کس حاصلول شي اگر چې هغه پیغمبر نه اره یو کس حاصلول شي د دې لپاره څه شرط نشته د دې لپاره څه خاندان څه نسب څه د زی او څه د وخت دې ضرورت نشته اره یو کس بس صرف دا چې د نفس به یو خبره هم نه مانی داسې خبره چې هغه کې انسان ته ګناه ورسي هغه ناپسندیده یو ناخوښه کاری نو داسې کار چې د نفس دغه خبره ونه مانی نو دته ورکو الله پاک نفسي مطمئنه نو دا درې نفسونه تذکره په قرآن کې راغلی ده او دا انسان کې نفس اماری خدا چې د نفس لږه مقابله وکړي دا نفس لوامه شي او بیا چې دا نور مقابله د هغې وکړي دا نفس مطمئنه شي او نفس مطمئنه د الله پاک څه وایي یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضیة مرضیه ته د الله مرضۍ طرف ته ځه فادخلي فی عبادي وادخلي جنتي زما بندگانو کې داخل شو زه جنت ته بس د نفس مطمئنه اخیری زی اخیری ټکاونه اخیری سټاپ د جنت ته دغه نفس هر انسان لزان کې پیدا کول پکار دي او کوم کس چې د نفس هر خبره مانی نو دا نفس په انسان باندې غالبي دا نفس د انسان مالکی او د مملوکی دا د انسان آقا او د انسان د خپل نفس غلامی او دا چې کله د خپل نفس خبره نه مانی اره مشوره باندې عمل نه کوي نو دا نفس رو کمزوري کیږي کمزوري کیږي بس دا نفس د انسان نه مایوس شوزي کی پشا به د سره د ګناه اړو مشوره نه ورکړي چې دا ګناه وکړي د سره اړو ته وینه ګناه طرف ته توجه نه ورکړي هغه خپل نفس د خپل انسان نه مایوس شي چې بس زما وستا ته شاستا ما ته شاو زما تا ته شاو بس دنه به د ګناه هغه ورته یو بدترین چیز کاری او د ګناه نه قدرتی نفرت ته ترازی او چې کوم سیس کې ګناه ده هغه د انتهایی بدی شي د مردارې نه بدی شي ځکه چې د خپل نفس سره مقابله وکړه مجاهده وکړه دا نفس انسان ته حاصلېدی شي خدا سي هوا کې وته نشي حاصلېدی چې ته د خپل ارسه کې وداتې حاصلې د دې لپاره د مهنت ضرورت چې انسان مهنت وکړي د خپل نفس سره مقابله کول نو دا په مشقتونو او په مهنت سره او جهد او دغه شان کوشش کول دې سره انسان دې حد ته رسیدلی شي او د دې صحیح تربیتګاه دا خانقاګانې دي چې دا په خانقاه کې او د اهل تصوف والا چې کوم دي پیران دا د انسان د نفس بالکل داسې کوي واشکۍ صفا کوي ولا او بیا هلته د انسان ته دغه نفس مطمئنه حاصلېدی شي که داسې یو کس ته حاصل شي دا به د هغه کمالي خو عام انسانان موږ دا داسې نشو حاصلولی د دې دپاره هغه چې هلته سړی وخت تېر کړي هلته د انسان بالکل نفس بالکل مړ شي او بیا د انسان نفس د هغه نه هېڅ قسم مطالبه نه کوي بهرحال دا د نفس متعلق خبرې شوې